زمونږ مونځونه داسې دي یو امام نو د هغه په مونځ کې غلط شو هغه د څلورو په ځای رکعته باندې 3 رکعته وکړو نو چې امام صاحب د څلورو رکعته په ځای 3 رکعته وکړو هغه سلام جر باسو د سهوې ونه کړله سلام یې جر باسو خو د امام صاحب ته دا پته نه وه چې ما نه د څلورو په ځای باندې 3 رکعته وشو نو چې څنګه سلام جر باسو نو یو بابا زر ودرېدو چې یو بابا ودرېدو نو هغه ورته وایي امام صاحب تا چې مونځ غلط وکړو تا چې د څلورو په ځای باندې تاسو غلط شولې تاسو د څلورو په ځای باندې 3 رکعته وکړو په څلورو رکعتو په ځای باندې 3 رکعته وکړو نو امام صاحب ورته وایي هغه څنګه جي زه خو پوه نه شوم هغه څنګه تاسو وایئ چې د څلورو په ځای رکعته باندې تا 3 رکعته وکړو هغه داسې وایي چې زما 4 دوکانې دي زما 4 دوکانې دي وایي تا چې کله لومبی رکعت وکړو په هغې کې زما د لومبی دوکان چې د حساب کتاب وکړو د هغې ترتیب مې برابر کړو او چې کله 2 رکعت وشو نو په 2 رکعت کې چې کله 2 رکعت راغی نو په 2 رکعت کې ما د 2 دوکان حساب کتاب برابر کړو او چې کله 3 رکعت ته ودرېدې نو په 3 رکعت کې ما د 3 دوکان حساب کتاب برابر کو خو چې کله تا سلام جر باسو نو 4م دوکان پاتې دی نو تا 4م دوکان زمانه پاتې شوی دی دا په دې وجه چې 4م رکعت تاسو نه پاتې شوی دی نو هغه ته وایي تاسو نه 4م رکعت ځکه پاتې شوی دی چې ما د 4م دوکان حساب کتاب له ماته پاتې دی نو دا زما ستاسو مونځ دی ښه دا خو ډېر د افسوس مقام دی سیریس اول ځان ته زه دا خبره کومه دا اول تاسو دا خبره یوازې تاسو نه کوم ځان ته هم کوم ما ډېر پکار دی اول تاسو را وی دا خبرې زه خپل ځان ته کړم یارانو وی دا خبرې زه خپل ځان ته کړم یارانو وی نه مې کار نه مې عرشته په بل چا او وی نوم د ستا و د بل اخلم ځان ته یې وایم وی نوم د ستا و د بل اخلم ځان ته یې وایم وی خفه نه شي کوم وی نوم اخیسته ستا